سلامونه ملګرو، زړه مزدګرای دی. جابې کې دی وخت په نهر غاړه یوه بزر شخصیت سره موجود یو. لازمي مو وګڼله څه لږ پخوانۍ زمانې ته لاړ شو، زړې زمانې لږې جام یې ور وویلې چې دا د زموږ کلي کې ټول نه زیات عمر کاس دی، عمر رسیده کاس دی. د دوی زمانې کې ډېر خوند و، ډېر خوندونه دوی اخیستي دي، ډېر عزت و، ډېر قدر و. و هغه زمانې کې نور څه وه چې هغه اکثر اوس د هغوی کیسې کېږي. موږ ته یې زړې یا کوي، موږ یې خپله یا کوو، بل ته یا کوو. خو نن یې په همدې خولې واورو چې هغې زمانې کې څه کېدله، خلک به څنګه وو، عزت پکې څنګه وو، حیا یې څنګه وه، او زندګۍ معمولات یې زندګۍ به یې څنګه تېروله. راځو یې همدې سره خبرې کوو. ډېره مهرباني دا راته ووایه چې پخوانۍ زمانې کې به تاسې ځوانان وئ، څنګه یې وخت به مو تېرولو؟ تاسې لکه اوس نن سبا وړکي سکولو ته ځي، هغه ته ځي، کلیجو ته ځي، ورزش یې نشته، زمینداري اوس ختم شولې. تاسې وخت کې به څه کوئ؟ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جمله خالق ته سرکاری کا سیول ادارے والا ټول ته د مو سلام علیکم. وعلیکم السلام. مو پیدایش 1947 دی، 1947 نو 77 کاله مو عمر شو. 77 دا ویل مو په د خپل لاسو جوړه کړي. هغې زمانې کې مو 2 روپۍ مزدوري سړي وه، خرونه مو دا کونیا راوړي، دا اوسپنې ما راوړي، ساریې ما راوړي، سیمټ ما راوړي، دا مو خرونې راوړه، ورځې یو 5 ګونو. دا مو وخت دا زندګاني وه. دا خلک یایي چې دا انګریزانو جوړه کړې، دا دغه باندې جوړه کړې ده. دا تصمیم لو کې دروغ نه یم. دا مو هغه وخت مزدوري وه، اخر کارون ته هغه والا و زیړون والا سید هاشم نومېدو، هغه موږ اوسېدو، هغه ټیکادور و. خره یا و خرونه ورسره و، هغه موږ کمره مو تعبیر کړې وه، هغې کې وسول یا موږ خپل وطن نور خونه ورکې برتي کړي وو. خرو وسړی ټوټل مزدوري ورځې 5 ګونه. ملا څنګه ما اوس کیسه وکړله، سکولو ته به تللی نه تللی، ورزش مو څنګه و، شی به مو کوله، لږ دا حال بیان کړه ځوانې. سکولو ته تللو مو زمانو کې خو سوای اشلزانه دلته شپږمه اتمه پورې سبق و، نو مو وطن کې صرف 4مه پورې و. هغه یا سکول نه و، متمخانې کې مو سبق کېله. بیا ورسته متمخانې نه بیا هغه ته راوته ډمانو خونې نه دي، دې ته کېناست استاد کلایي والا، هغه مو استاد و، هغې زمانه کې عبدالرحمن استاد و، صدقبر استاد و، منظور استاد و، د مو وطن والا هغه استادان. هغې زمانې کې دوی دغه عنایت استاد نه دا پټي واخیسته، دغې ویل ته 4مه پورې به سکول جوړ کړو. بس ورکې سکول یې جوړ کړو، وخت تېرېدو وشه، بس سکول لاړو پړاو ته. داسې وایي موږ زمانې کې وختونه و. صحیح. مولانا صاحب دا راته وایه چې مخکې به استادانو ویل ډېر کول، خو چې استاد به یې ولیدل د شاګرد به ډرېدل یا ډېر عزت به یې کوله، دا رښتیا و؟ ویلې نه و. نن سبا زمانه د استادانو قدر نه کوي. موږ زمانې کې ډېر کلکه خبره چا نه شو کولی، خواندي نه شو کولی، کیلونه یې نه شو کولی، هېڅ چا به نه شو کولی. استاد ویل یاره بوریات نه چپوله، تا مخې کې استاد راغو. نن سبا د ملیشا ما کړي دی، آرمي ما کړي، 3 کاله مې آرمي کړی. سن 1970 کې زه آرمي کې برتي وم، 73 کې هم 3 کاله نوکري وکړه، نامه مې ونه کړ، بیا ملیشې کې برتي شو. 71 جنګ کې چېرته؟ 71 جنګ کې زه هغه کې وم، پاوچ کې وم. بنګال ته خو نه ویلو؟ بنګال ته نه لاړم، ما پاوچ کې وم، هغه کې سیالکوټ کې، هغه بټاباد کې دغه وطنو کې مو نوکري کړي دی. کوزه سیند حیدرآباد کې مو کړي دی، کراچۍ کې مو کړي دی. هغه آرمي په یو ځای نه پرېږدي، یو ځای نه بل ته ځي، بل نه بل ته. تا ویله چې مو به کیل نه شو کوی، مو کیلونه هغه بیا به تاسې چې کوئ؟ هغه مو وړو زه بل خیل ته کیلونه کړم. دا نن سبا زمانې مالا اډوانس کې مو نه وي که نه، مو خو ټول نه وروسته پاتې مو څه لیدلو کیلونه داسې وړې کونې مو لا کړه، 3 وپلم، 3 کسان به یې وترا شو، 3 بل کونې 4 3 چکه بیا بغه مخ هغه 2 سزا وه چې تاسې پیل شو، تاسې کونې نه که چک. بیا مو سپاره به شو، هغه پورې به بوت، بیا به مې هغوی نختونه بیا خپل ځای ته بیا راوست. دا یې هغوی سزا وه. دا راته وایه که نه چې هغې زمانې کې تاسې لږ د خوراکو والا خبره وکړه چې څنګه یې خوراکونه مو ډېر ساده وو. اوس وځي پورې لاړلو، تاسې لیوي نه وه راس کوئ، موږ راس کوه. هغه وخت کې مو ساده خوراکونه وو، ځکه بیمارۍ نه وې. خو
شړشام به دا نن سبا د بازار والا سبزی نه وي دا تازه سبزی د مو وطن کې خپله کولې بیا مخوا هغه د ژمي کې مو ته څاري وکړم دا شړشام ګام مغه مې ژمي کې تازه کوله لور بسر مو څاري نه مغه په خپل هغوی کې د 2 روپۍ یو سیر غوښه کېدله 2 روپۍ یو سیر دور کې وچلا ترکاري د داسې خوند به کول زه خبرې بیا مغه شړشام ستاره کټه وه یا دیګو ته باندې کې مغې کې مو غونډ پاخه سبیل مې چوي نه وړاندې مغه یو وخوړی که نه سړی به دې ته دا موړ و خبره او بیا نغه نه دوره نه پیاز چې مې وړی مو زمانې کې نغه پیاز خو ډېرې ښې وي که نه سپکه به که نه بیمارۍ هغې نه نه لګېده به نه لګېده بلکل هغه ملا دهر ته وایه څه مخکې اوس دا ویله مو کس څه خرابه شوي دی مخکې به یې څه اعلان ما کړلو یا به یې ورته ډول به یې والو یا به څه راوځي ټول به راوتل څوک نه راوته د هغې سیسټم څنګه و دا ویلې به مو څنګه جوړول دا مو خپلو لاسو څخه جوړې کړي دا ټکټرونو کې هېڅ یا مو ته کوڼې خوب را نه دي راوړي کوڼې ما نه یاست لاسو څخه مو راوړي دا مو په لاسو جوړه خرابه شوه تو یو څه بس بیا به لوړ څو 3-4 کسان به مو ته برابر کړو ځنګل نه به یې منډو وځو کر وکړ به ورته لاندې واچول کوڼې به یې نکړله باره بیا که کارې ګروال دا ویلو جوړولی به چاټ پاټ هغه د هغه کې سروای کوڼې بولي باره دربند هغه غرونه داسې پوه سره راغلی دی که نه چې میر ابراهیم مخکې اوس نه سپور و هغه مخکې اوس سټه ویلې اوس یې خپله جوړې ده هغه مخکې ورته دا غور راغلی و هغه ناکه اوس هغه تبر سړی چې ووایي که غوټ مان کړي غوټ اوس هم سوده ویلې نه راغلی هغه پسې سټه وویله اوس هر جوړې دا سترګې نه غړي هغه لنډیوانه پورې دا ویلې وتلې دا میربین بابا جوړه کړي میربین بابا نور دې ډېرې منجوزې کړي دا ته یو بل هغه ورکې هغه چې ورختلو میناک اوسي ګوډول نه یې بچي راخوستو لاسې کرور ورکې نیولی بند شوی خلک چیغې کوي هغه ورکې د نه خلاصېږي ورکې نه دنیا خلکو نه خبر شو د اتې لیکلي بیا وي سنه چېرته که چا لیدلي وي هغه ورکې بیا په څه وسیالول کړو هغه ورکې پرېښلو لاس خلاص شو دا مو په خپلو سترګو لیدلی ته خپله لیدلی او که دی مو زمن وواله نه میر ابراهیم بابا ته په خپلو سترګو لیدلی و هغه هم نه و لیدلی دا خبره مو مخکې هغه نه هم مخکې لیدو انګرېزانو زمانې خبره ده موږ اوس 47 کې زه پیدا ویم نو دا خو ډېره وروستۍ خبره ده دا 15 کالو ځوان څه دا ویلې مو جوړولې او اوس یې ما دا د 77 کال عمر شو شپې هغه لنډیوانه د سر پورې جاغړه بولي هغې کې هم مو دلته هغه شولې کولې ته کله ویلې یوله په شپې به ډول والو په شپې دا د تدبیم لوږ دربیښ سره شپې لنټې نو سه دا مو یې مر جوړ مغه سروي کونی سه په شپې بیا مو چوک نه راوته که دربیښیل څه نه راتله هغه نه دوری مو روبو هغوی نه مو نغې خښتې په شپې دغو تضمون اعتبار شو دربیښ دته نه یم دا هغوی نه مو نغې نن سبا ته دربیښیل ته پخو سیمټو ویلو کې تاسې چوکو سې نه راوځي مو هغوی کچا ویلو کې شولې کولې و د پخې ویلې چا چوک شوله پېژندیانو څه خلته دی ملا لږ د هغه والا کیسه ورته وکړه څو پاټې وځو کې به ده راوړلو هغې زمانې کې تکات وی سړی یو پټ سره بیا شرمېدې چې دا وخت دوره ور سړی وړوکی وځو کار کړی 2 پټه به د کېخلو نیم وړاندې نیم راسته بس داسې بلسې ژر بېدو که تقریبا نه شو غټ وځو کې و هغه به ویله عزتمند ها که نه چې دا ښه وځو کې راوړي کچر مخوری ما وځو کې را جزیولو بېرته خبر به نه و چې ورسته بیا دا شکیني هغه بیا وروسته ما غوندې کې ټکې وي نه بیا شالېږي خو دا سبا زمانې به مو کوله که نه جوارې خدای به ډېر مړي دي هغې زمانې کې اتنیزان شالې روپۍ وي دا هغه داسې بې ورځولې که شیر خط به یې کولو هغې زمانې کې نورې جوارې نه وي دا میاشته شوی شیر دی که هغه لیکل ته شو بیا خط چا څه وګټل دغه زمانې کې هغوی دغه جوارې دا به یې کول هغه برغې مرغې هغه برغې هغه پچې بولي پچې داسې 4 پچې 8 یو برغې جوړې کړه بهر یوې کې کېده بس یوې نه کابل ته بل نه کابل دغونې موټیم په سول دا هم پچې کولې ګینک ښه ډېره 100 ګینک په 2 روپۍ و 100 ګینک هغه مو داسې چړې وه هغې هغه ورته جوړ کړه کوي دغه نه ورتلي که څومره وربل وې هغه ټول هغه سړي مو وګټه دا شی مو ګینک یې زمانه وه یو د هغه یې ناک کوم یو داسې شاید چې هغې زمانې کې و دغې زمانې کې د نه برېښي یا دغې زمانې کې شته هغې کې به نه و لکه چې هغې زمانې کې بل چې زه درته وښیم څه ودونه وای که نه دا سوالونه ځوابونه دا به مو ډم په زیرې کول دا ایلانونه میلانونه نه وي مو زمانو کې نو دا ګړې وي دا به بیا
قدرتي به د اسمان تر سترګو ټول کلي کې موږ کې یو جمال بدرو که یو ټمپیس وو او ټول به بم تر وخته تا ځوان غږ منده به سورې ټکل څومره وخت پاتې دی څومره وخت پاتې دی دغه زمانه کې یو ځوان خټاکي نومېدلو خو سپین ږیری ما نه سپین ږیری و هغه به ځان کولو ډېر وخته پورې بیا هغه څنګ ته دویم هغه خونه وه هغه څنګ ته جوخر نومېدو ذکیر او بیا هغه شروع کړو هغه ډېر وخت دا لوډ سپیکر یې خو یې نه وي خولې نه به هغه یا بوم نه به هغې کولو ډېر وخت یې تېر او که نه او دا خو زموږ زمانو کې خو دا وختونه دا تېر شو ما خپله ملیشې کې ډېر کړي دي وطن کې ما ډېر کړي ما خپله ډېره ځانونه کړي زه داسې یا نه وم لکه د اوس د نن سوه ژونې کس داسې هغه بدچلانې نه وم هغې نه دینداره ورکولي نه ملیشو کې پاوچ کې وختونه تېر عمر دی د ملا نه ما دلته هېڅ نه دی ګټلي تو ګټلي دی ما سره کتابونه دي کتابونه لولم که نه کتاب وجه نه سړی وي مخکې ما خپل ځان ته زه بې کتابه ملا یم خو اوس صحیح اوس کتاب والا خلک وخت کتاب ویله ته زه بې کتاب ملا بې کتابه ملا یم هغه دي ته چې ته چې ځان سره کتابونه نه وړي خالي دي که نه زه خو ځان سره کتابونه ګرځوم ځکه زه کتاب والا شو هغه مطالعه څه د کړي دی اوس یې کوه ته چې څه غواړې هغه تحفة الله مې بولي هغه کې شته ذخیره عملیات شته تاسې شرافت هم یو تحفة الله مې کړی دی که چې ته اوس وایې هغه زړو زمانو دا خو نوي نوي مجتهدان هم بدلېږي که نه کتابونه هم بدلېږي اوس مو نوی ځان ته سید سیستاني بزرګوار والا هدیه کړی دی که او سید ابوالقاسم والا هم هغه تعبیر کړی سوام تعلیم د دی صرف څلورم نه وتلی یم څلورم جمعه داسې اردو ہیں خپل زمان لسمی پوچھ هغه ما سه نشي ویل اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں کیا بتاؤں گا آپ کو آپ نے کون کون سے کتابیں پڑھے اور کیا کیا سیکھے فقہی مسائل پہ کام کیے نہیں کیے میں نے بڑے بڑے لوگوں سے نہیں سیکھے میں نے خود اپنی جان سے سیکھا چوتھی جماعت میں نے تعلیم کیا چوتھی جماعت سے نکلا ہوں بچپن سے لے کر میں تعلیم پڑھنے کا شوقی ہوں 4 جماعت سے لے کر ابھی تک میں پڑھتا رہتا ہوں بغیر استاد کے ابھی میرے بیٹے ہیں انہوں نے 10 کلاس پاس کیا 10 میٹرک پاس کیا وہ میرے ساتھ اردو نہیں بول سکتے مشکل الفاظ کی معنی نہیں بتا سکتے تو آپ نے اپنے گاؤں کے بچوں کو نہیں پڑھایا نہ یہ استاد کی طاقت میں نے شاگردی وغیرہ نہیں کیا لوگوں کے ساتھ میں نے خود شاگرد نہیں پکڑے وہ میں نے بھی کسی کے ساتھ وہ نہیں کیا صرف عبدالرحمن استاد منظور استاد سید اکبر استاد عنایت استاد دا څلور هغه زمانه کې مو استادان او سر مدرسه صحیح نور داسې څه ویلل غواړې نور زه به څه وایم نن سبا زمانه کې نن سبا زمانه کې پیدل کنچکولی بولی کنچکول داسې تاسې پلور ته پاته نه وي هغې زمانه کې مو ټول به لس لوړ پورې چرګ سنه څټه څه ده باره غار هغه ته یې کنچکول هغه ته د خرو تللې لار نه وه داسې کله وطن اتفاق یو که خدای اتفاق والا اوسه مدد کوي درې ډلونه دا به لس غونډې کټه کور په سر سړی وتلی هغوی ته مو درو ورځو کې کنچکول نه کوز حسین میلې بولي هغه نه ونیسه پاس کنچکلو سره پورې هلته ورکې یو رمو والا څاپ را جوړ کړی و هغه څاپ را پورې مونږ د خرو تیاره درو ورځو کې جوړه کړې مخکې پګاړې نه وتلی که څه به وتلی پګاړې نه همداسې بایاډر به تلې څه سبېله غار کوي بیا نه چې نه هغه پرېږده چې ته څو غریب یا بل څه پګاړه به وتلی که څه وري به وتلی هغه وادو والا وي یو غریب سړي ته بیا پګاړه کوله وادو یې چوی که نه بس 2-3 ورځې ورته پاتې بیا به ورته پګاړه کړه او ورته وایي کور په سر سړی مخکې خرو نه ډېر پاتې نه نور نشته نور ټول ختم شوي نو اوس به پګاړي مګاړي الوړي اوس به خدای مکړه مړی شي ژمدا شي اوس به بزونه ورته تیار وچ لرګي راوړي زموږ زمانو کې ورته ودو ته پګاړي ډوبې زموږ زمانو کې اوې هو بل څه نه یو خبرې څه ډېرېږي واقعا بله څه پوهېږي ملګرو تاسې واورېدل چې موږ قبلهیي الطاف حسین سره چې هغه ته مو مینې نه ملا نه یایو هغه سره مو د زړې زمانې خبرې اترې وکړلې دا صرف تفریح دپاره او هغه یادونه کیدای شي دا ویډیو مو زاړه خلک یا کسي هغوی یاد تازه کولو دپاره هم دا مو کړي وه چې میله څه انجوی یا کړي او هغه زاړه یادونه دي هغه تازه شي همدې سره ما ته اجازات راکړئ د الله په امان